فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، دنیا کې انسان مختلف سیزونو سره مینه او محبت لري. دنیا کې الله رب العزت مینه محبت د هر سیز سره د انسان پزړه کې پیدا کړي دی. خداغي یو خاص درجه ده، او هغه درجې نه چې زیات شي انسان ته نقصان ورکوي، او که د هغه درجې نه کم شي نو هم انسان ته نقصان ورکوي. نو او دنیا کې انسان هر سیز د پاره وخت او ټیم وستلې دی، مقرر کړی دی. بچو د پاره وخت، دکان د پاره ټیم، رشتہ دارانو د پاره ټیم، ولیمی دعوت جنازې د پاره ټیم. نن منګ د پاره سوچ مقام دی چې رب کائنات او داغي د مینې د پاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سردار دو جهان او داغي مینې د پاره آیا منګ سره ټیم وخت تک نشتا؟ وادله یو غنټه ولیمی دعوت لمخ کیزو الته کرسو کې ناستیو چې چرته سمخ کې ختم نشي، یو غنټه مخ کې زول ته تنګ میو، خو بیا هم مخ کې زو صرف چې یو ټیم روټي رانه قضا نشي. دا شان ملګری دوستان چکر د پارزي ټیم نه مخ کې چرته زته ایثار نشم. د جمعې مون د پارا څوک مخ کې ناراضي، د جمعې بیان د پارا، د تبلیغ بیان د پارا، د پیر صاحب د مولوی صاحب بیان د پارا څوک ناراضي. حالانکه دا بیان د الله د پاره، د رسول د پاره، د جماعت د پاره. بیا من الله نه ګیلې کو، یا الله مسلمانان خطر روان دي، او یا الله ز خپل عبادت گزارم، 5 وخت مونږ کوم، بیا هم زلان دي روانه. اکثر کسان ګیله کوي او وظیفه غواړي، 5 وخت مونږ کوم جی بیا مم کار نه سميږي. جی سحر مونږ کې وای نه جی سحر مونږ خو صرف نشم را پاسې دي نور کوما. بیا دې تاسو کا چې روزانه سلور وخت مونږ برابر کې او رکعات چې کله امام الله اکبر کوي تو سره ولاړې نجی رکعات نیمرا نزی. نو سوچو کا سحر مونږ جمع سره نه کې، د نور ټیمونو کې کله یو مونږ کې کله بل نه کې، کله سلام تور رسې، کله دویم رکعات، کله دریم رکعات تا باقی مونږ چې کې نو بیا دل چل نه درځي چې 100 رکعات می کړیو امام سره او 100 رکعات را ته پاتیو. د دې باوجود لوی لوی ګیلې کې د الله نه. نو دا در حقیقت د ځان نه ګیله کول پکار دي چې اے زمان نفسا، اے زما زانا، اے زما بدنا، اے زما زړه، ته هر مقام کې 1 نمبر غواړي. روټي چې کوم ځکه وی هغه کې 1 نمبر سیټ کې ځان کې نول غواړي. جاس کې چیزې نو ځان چې کوم دی خصوصي سیټ باندې کې نول غواړي. دا شان چې په هر د دنیاوی کم کار وی هغه کې 1 نمبر ځان غواړي، او د الله او د الله د دین چې موقع راشي نو ال صفر کې روانه. نو په صفر باندې کم گاډي چلی دی شي، یو گاډي کې چې تیل ختم شي او صفر لراشي هغه نه چلیږي، یو جاز چې فیول او تیل صفر لراشي هغه نه چلیږي. واحد دا د اسلام یو گاڑی دی چې تا په صفر کې روان کړی دی
او ته ډایرکټ مې د جنت ته ورسئ او د دنیا یو کارم د زمانه خرابېږي او د دنیا په یو میدان کې هم د زنه خرابېږم د څه وجې نه ځکه ما خو اسلام قبول کړی دی زه اسلامي احکامات منم او د احکاماتو او د اسلام درجه دی په صفر کې روانه ده نو صفر کې یو کمال دی صفر کې یو عجیبه کمال دی که 100 انسان راوالی د 1000 او د لاک والا انسان راوالی او صفر کې ولا ضرب ورکې نو هغه د لاک نم صفر جوړی او د 100 نم صفر جوړی دا صفر کې عجیبه کمال دی نو دی وجنا مطلب دا شو چې اسلام ستا صفر دی دینداری ستا صفر دا نیک اعمال ستا صفر دی نو په دې کې ستا د ټولو عملونو له ضرب ورکولې کېږي ستا دکان الله رب العزت چې کوم دی اسلام سره ګوري د مسلمان سیزونه ترقی او تنزل اسلام حوالی سره راځي کافر د پاره دا اصول نه دي دا غوی د پاره خپل اصول دي او د مسلمان د پاره دین اصول دي اصل سیز دین دی دی کې ولا ضرب ورکولې کی نو دی وجه نه عزتمندو دکان می ویجی 100 کې روانو او 100% صحیح روانو اوس کمزورې شو نو مونږ کمزورې دي ویجی د دې مونږ سره څه تعلق دی دا خبره او د دې زکات سره تعلق دی مخکې د زکات په ټیم ورکو اوس نه ورکې بهرحال عزتمندو نو دی وجه د دکان له به ضرب ورکولې کیږي اسلام او دین سره ستا زندګی له د کی ضرب ورکولې کیږي نو چې کله د اسلام او دین صفري نو دا ټول سيزونه د صفر تراولي اگر شدا به تور امتحاني الله رب العزت د دی وجه نه تراولي کله نا کله تلک الايام نداولها بين الناس الله وی دا کله نا کله دا ورځي اړو مراړو مده خلکو کی چې دا سم شي ګینه کله بدسي وي ته بمونم کې او په اعلی بروانه خو اکثر داسي الله چې کوم انسان خوخي غو امتحاناتو کې راولي نو عزتمندو د هرې مینې د پاره ټیم شتا د الله د مینې د پاره ټیم وباسو د الله د مینې شاهکار یو حج دی حج د حج بیان به مقدر ته ځکه کو چې حج سټیم د پاره بند شوی اگر چې دا سينو بند شوی چې مستقل بند شوی الحمدلله التبس کسانو حج وکړلو او عمریم سنه سے اجازت وو خو بیام هغه شان سره هغه آن سره هغه بان سره هغه نو شوی دیو جن یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تقوم الساعه حتى ان يحج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله رب العزت با قیامت هغه وخت پورې نه قائمای تر دې پورې چې حج متروک کړي شي ترک کړي شي پری غوستل شي نو چې کله حج پری غوستل شو نو الله رب العزت به کم دی بیا قیامت قائمای او قیامت براشي نو دی طریقې سره دا احادیثو کې دا خبر راغلی دا د دې مطلب سره نبی علیہ السلام وی لا تقوم الساعه حتى يحج البيت قیامت بن قائمیږي تر هغه وخت پورې چې کله د بیت الله حج ختم شوی نه نو بعضی کسان خو دې تیر شو کالونه کې تیر کال بل کال یریدلی وي قیامت را روان دي ځکه د حج اعلان شوی چې دا نکېږي دغه مطلب خدا نو چې مکمل بنه کیږي د دې حدیث اگر چې مطلب دا دی چې کله مکمل حج متروک شي یعنی یو قسم حج نه کوي یا مطلب دا دی چې داسې یو زمانه به راشي قرب قیامت کې چې خلق به حج کوونکي والا یو انسان به نه ټول به ګمراهانی یا مسلمانان بني دا د حج دا د قیامت په اخیری علاماتو کې او دغه ادم یو علامت ده چې کله عیسی علیه السلام راشي حج به بهار لري او دنیا کې به ډېر باغ او بهار راشي سلويخ کاله پورې به بیم حج کیږي بیا د هغې نه پس به کفر زیات شي بد امنی به زیات شي او بد کرداری به زیات شي بیا به د یمن طرف نه یو هوا ولګي د هغې د وجې نه چې کوم نیکان خلک دي هغه به مړه شي وفات به شي بیا به داسې یو وخت راشي چې د حج کوونکي والا به څوک حج نه وي حاجي به نه نو دا هغه ټایم کې دی نو بیا به د قیامت هغه لوی لوی نور علامات هم شروع شي او الله به د دنیا نظام راونغاړي خو بیا هم عزتمندو د یاري خبره خو بیا هم وا چې کیدی شي په دې تیر کال کې دا حج بند شوی وي کیدی شي هغه زمانه دی کې شروع شوی وي او یکدم د یمن هوا لګېدلې او نیکان مړه وي نو یو یره خو د الله نه ساتل پکار دي ځکه د پیغمبر حدیث خو بیا هم دی
چې حج متروک کړی شي، حج ترک کړی شي، حج کوونکې پاتې نشي، نو بیا د قیامت انتظار کوي، قیامت دی. نو کمرانانو باندې مسلمانانو باندې یو یره خو پکار و چې تیره شوې، او موږ او تاسو له یریدل پکار دي. تاسو ګورئ عزتمندو په کور کې غټ غم راشي څوک کور نه پرېږدي، په چمکاون کې غټ فتنه راشي، غټ عذاب راشي، غټه لانجه وشي، خو خلک کلی ګودر نه پرېږدي، خپله علاقه نه پرېږدي. خو بس لږ د کرونا خبره راله، بس ټولو ملکونو حج ته سلام وکړو چې بس ټیک د موږ نه درځو. په دې کرونا کې چا کور پرېغوستی دی؟ خو د الله کور یې پرېغوستی دی. خپل کور چا نه دی پرېغوستی، خو د الله کور یې پرېغوستو. څنګه چې خپل کور کې به ډېر کسان اوسېدل به یو ځای که نه، نو د الله په کور کې هم ډېر کسانو پکار دی چې راجمع کېدلی که نه. ها متبادل انتظامات شوی وي، انتظامات دې شوی وي، او سینیټایزر او فلانې او فلانې فلانې کولی به یې که نه. په ټوله دنیا کې لوی لوی جلسې کېدلې، هغوی د هغې دپاره انتظامات کول او هغوی د هغې دپاره ارینجمنټ کوو. نو خو د حج دپاره به همداسې مسلمانان راجمع شوی وي، فکرمند شوی به وي چې دا خو الله رب العزت سره زموږ د مینې او د محبت د ملاقات یو ځای دی. دا نه دي ختمول پکار. زموږ مینه، زموږ غیرت، زموږ پښتو، زموږ ایمان دا تقاضا د دې کوي چې موږ دا پرې نه دو. د دنیا نورو قومونو غټ غټ تهوارات نو پرېغوستي، موږ پرېغوستي. نو عزتمندو دا د ایمان کمزوري ده زموږ او ستاسو. نو مینه او محبت کول پکار دی حج سا. نو اوس آینده کلونو کې ډیر مینی محبت سره چې کوم دی داسې شاندار انداز کې آن بان شان سره دا د حج پروګرام کول پکار دی چې موږ نه دا 2 کالو کې کوم کمزوري شوې چې دا موږ نه هیر شي. لکه ګوره د یو انسان د زوی واده وي، خو مثلا دا الګ مور مړه شوي، نو هغه په هغه کال کې هغه واده لږ کمزوری وکړي، و یار زما ښځه مړه شوې ده، زموږ زړه نه کېږي چې دا واده لږ آن بان شان سره وکړو، زه بیا به ګورو بل واده سره. خو چې بل کال د بل زوی واده بیا دا نه وایي چې زما ښځه مړه شوې ده، بیا هغه واده ښه شان سره کوي، ښه آن بان سره یې کوي، ښه مزیدار طریقې سره یې کوي، ځان نه هغه خفګان هم لرې کوي. د دې دپاره وایي ښه طریقې سره واده کومه، بس د ښځې مې ډېر وخوښه چې مړه شوې ده، او پرېږده اوس په دې بل زوی باندې داسې نه کومه، ماتم پې نه کومه، د ده دا واده ښه مزیدار طریقې سره کوم. او زوی مور ته وایي پلاره خو مور مړه شوې وه، بس هغې خو ډېر وخوښ شو، اوس زموږ واده ولې خرابې؟ او ټول خلک هم ورته وایي داسې. نو دغه شان عزتمندو اوس آینده کال کې را روان کال کې موږ له حج ډېر ښه انداز کې کول پکار دي. حج د الله سره د مینې او د محبت یو ځای دی. هر عاشق دا غواړي چې د معشوق په دروازه باندې ورشم، د معشوق کلی ګودر کې وګرځما. هی موږ د الله دپاره داسې جذبات نه لرو. حالانکه حدیث کې راځي چې کوم انسان بیت الله شریف له لاړ شي او دا په حجر اسود باندې لاس کیږي، وایي دا داسې دی لکه صافح خالقه صافحه ربه، وایي دا داسې دی لکه الله رب العزت سره چې لاس میلاو کو. یعنې داسې احساس دله پکار دی او دله دومره خوشحالي پکار ده. وایي دا د الله لاس دی په دنیا کې، دی د مینې محبت دپاره ویلي. یعنې الله لپاره لاس نشته، د هغه بدن دی، مخلوق د بدن دپاره نه دی، خو د مینې او د محبت د پوره کولو دپاره چې یو انسان ته د مینې احساس وشي او خوشحالي ورته محسوس شي، نو الله رب العزت دته خپل لاس وویلو د پیغمبر په ژبه. نو دې وجې نه عزتمندو لږ د حج اهتمام کول پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العمرة الى العمرة، یو عمرې نه واله بل عمرې پورې کفارة لما بینهما، الله رب العزت د په منځ کې دا ګناهونه ټول معاف کوي. انسان عمره وکړه کمزورې دی، بیا دې ګناه وشي، بیا دې ګناه وشي، بیا دې ګناه وشي، نو چې بله عمره وکړي نو دا منځ کې دا بله عمره د دې منځ د ګناهونو لپاره کفاره شي، تاوان شي، یعنې تاوان یې پوره شي. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، او هدایات لرئ چې د حج د پاره خو سیوا د جنت نه بله بدله شته نه دی، بدا ډایرکټ تا ته جنت الله رب العزت درکوي. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو کس راغی، جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو سړی راغی. نبی اسلام به د حج شو کې ډېر فضیلتونه بیانول او د جهاد به ډېر فضیلتونه بیانول، ځکه جهاد ډېر لوی عمل دی د الله دپاره سر ورکول. یو ځل یو کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي فقال انی جبان و انی ضعیف، یا رسول الله زه ډېر بزدل یم
زه ډېر یریدونکی یم، زه ډېر یریږم او زه ډېر کمزور یم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي فقال هلم الى جهاد لا شوکة فیه. ټیک ده ته د هغه جهاد نه یریږي، کمزور ستا زړه کې یره راځي. انسان دی بعض وخت فطري انسان کمزوری وي، داسې راځي. صحابه نیکان خلکو بس صفا خبره به کوله، ویل چې زړه کې مې لږه یره راځي. نبی اسلام ورته خیر دی، زه تا ته داسې جهاد خیم چې هغې کې ډېره یره نشته دی. هلم الى جهاد لا شوکة فیه الحج. ویل زه ته د دې په ځای باندې حج کوه، نو تا ته به د حج په ځای د جهاد ثواب میلاویږي. او دې کې خو دومره د یری ضرورت نشته دی، هلته خو خوراکونه دي او هلته خلک را جمع کېږي، یو مزیدار تهوار دی. نو ته د جهاد په ځای باندې حج کوه. خیر ګوره دا د صحابو یو شوق و، نو الله رب العزت او د پیغمبر د طرف نه به ورته طریقې اسانې شوې. دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال جهاد الکبیر والضعیف والمرأة. درې کسان کمزوري، یو بوډا سړی دی، یو ښځه ده، او بل چې کم دی عزتمندو کمزور انسان دی، د بدن نه کمزور. او خو د هغه زړه غواړي چې زه جهاد وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د بوډا سړي، د ښځې دپاره، د بیمار او د کمزوري انسان دپاره دا جهاد چې کم دی الحج والعمره. د دې دپاره جهاد که کول غواړي او زړه یو نشي کولی، نو دا د حج او عمره کوي، نو مطلب دته به د جهاد اجر ملاویږي. نو دا یو شوق عزتمندو زړه کې ساتل پکار دي چې زه به د الله دپاره عمره کوم، زه به د الله دپاره حج کوم. دې سره مینه محبت کول پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعوا بین الحج والعمره، تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفر الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر انسان ګوره دا غواړي، د هر انسان دا جذبه ده چې داسې یو عمل ما ته معلوم شي چې د هغې د وجې نه زما غریبي مرکه شي او غریبي مې غوسه شي، غریبي مې ختمه شي او الله ماله مالداري راکړي. او هر انسان دویمه دا توقع لري او ارمان لري چې ما الله رب العزت ګناهونه معاف کړي، زما الله رب العزت ګناهونه معاف کړي چې آخرت مې ښایسته شي. او دا شان عزتمندو هر انسان دا غواړي چې زما عمر زیاتی. دا درې څیزونه انسان، دا د هر انسان فطري څیزونه دي چې یو زه غریب نیمه، او دویم دا دی زه مالدار سره سره چې کوم دی لږ عمر مې زیاتی چې د دې مال نه خوند والمه، او دریم د الله نه یریږي چې الله زما ګناهونه معاف کړي. داسې نه چې مال را سره او مالدار یم او دا شان عمر میم ډیری خو الله را نه ناراضی، نو بیا هم ښه خبره نه ده. نو دریم چاهت د مسلمان دی چې زما نه الله راضي او زما ګناهونه ټول معاف کړي. دا درې چاهتونه. نو چې کوم انسان دا غواړي چې د په عمر کې اضافه وشي، د ګناه معاف شي او د الله رب العزت مالداري ورکړي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تابعوا بین الحج والعمره، مسلسل حج او عمره کوا. چې کوم انسان مسلسل حج او عمره کوي دته به الله رب العزت دا درې صفاتونه پیدا کوي. یو به د ګناهونه معاف کیږي، یو به د غریبي ختمیږي، او بل به د الله رب العزت عمر کې برکت پیدا کوي. نو دا روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي فإن متابعه زکا دا متابعتا بینهما، چې کوم انسان حج او عمره کې مسلسل کوي، یو یې نه دا کړي بل روان دی، بل روان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو حدیث کې یزیدان فی الاجل وای دا د انسان په عمر کې اضافه راولي، دا دوانه سيزونه حج او عمره. وینفیان الفقر، او د انسان نه فقر غریبی ختمي، تنگ دستی ختمي، نیستی ختمي. والذنوب، او د انسان ګناهونه کا ختمي. وای څنګه ختمي؟ کما ينفي الكير الخبث، وای څنګه چې بټي نه د بټي یا اور دې ته چې زنګ آلود سیز اور اولی، نو د هغه زنګ ختمي. د کسان حج او عمره د انسان دا درې کارونه د انسان نه ختمي. نو الله رب دې موږ او تاسو د حج او عمره کولو توفیق راکړي. اوس حج ګران دی، پخوا به حج آسانو، خلک به پیدل روان شو. زما نیکه پیدل حج کړي، او بعض ځایونو کې به هغوی په دې لانچونو کې به کشتو کې به سمندرونو کې. نو هغه وخت کې حج ډیر کم حاجیان به، اوس خو هر سړی حاجي دی. هغه وخت کې حج ډیر ګران، خلکو به پیدل کول، داسې حاجیان شته.
پیدل به روان شو د الله په دغه باندې اسرې باندې، نه ټلیفون چې کله به راځي، ورځې به نه وي معلوم چې دومره ورځې به تېروم او راځم به، ځکه پته دې نه لګېده چې په څومره عمر کې به رسېږي، په څومره میاد کې به رسېږي. بیا هلته به هغوی له خوند ورکول. کله به را روان شو بیا به ایثار شو، وایي زه یو طواف بیا کوم، زه یو عمره بیا کوم. بیا د مدینې او د مکې په منځ کې څومره فاصله وه، څومره ډېر وخت کې به هغوی غریبانان هلته رسېدل. څوک به په خرو باندې روانو، څوک به په قچرو باندې روانو، څوک به په اسونو باندې روانو، چا سوانو پیدل به خوشي او روان به. موږ ګوره ډېر زیات ناشکره یو. قسم دې په دې وخت کې هر یو سړی، په دې وخت کې هر یو سړی، زه وایم چې قارون څومره مالداره سړی و، د هغه نه هم بهتره دی. هرقل باچا څومره و، افلاطون څومره، دا غټ غټ خلک، دا غټ غټ بادشاهان نه دي، د دوی نه موږ او تاسو ښیو. څنګه ښیو؟ زه درته دا بیانوم. موږ کې هر انسان د سهولیاتو په لحاظ سره د هغوی نه هم ښه، که هغوی ته پته ولګېدي. مثلا قارون سره خزانې وي، قرآن کې راځي څنګه خزانې وي ورسره، وایي دومره چابیانې به وي چې یو لوی جماعت او ډوی کسان به چې راجمع شو، د هغه د خزانو چابیانې به نه شوي اوچتولی، اگر چې چابیانې ما وخت کې غټې غټې وي، خو بیا هم قرآن وایي چې دومره چابیانې وي چې طاقتور خلکو به نشوي اوچتولی. نو ډېر کسان به د هغې دپاره راجمع کېدل. که اوس قارون ته پته ولګېږي چې ATM کارډ راغلی دی، او ATM کارډ هم پرېږده، موبایل کې ایزی پیسه اکاؤنٹ جوړ کا، او دغه رنګې فلانې فلانې اکاؤنٹ، او میزان بینک، او د حبیب بینک، او د فلانی بینک چې کوم دی یو اپ انسټال کا، او دې مخامخ سړي ته چې 10 لک روپۍ ورکې، صرف اکاؤنٹ نمبر پکې ولیکه، په 2 سیکنډو کې هغه ته 10 لک روپۍ اوړي. نو دا قارون په زړه به زه تېرېږي چې زما خلک مثالونه بیانوي چې دا دومره مالداره دی، راشه دا وګوره. او نن سبا وروره وړو وړو ماشومانو سره ایزي پیسه اکاؤنټ دی په موبایل کې، او ATM کارډ دی وروره داسې چې کوم دی مشین کې وردن نه کا او بټنه ووه تک چې 50,000 روپۍ درته راوځي، 1 لک روپۍ درته راوځي. او د قارون د خزانو به غټو غټو کسانو ګرځول. او دا شان راشه د بل بادشاه نه تپوس وکړه، هرقل بادشاه، فلانې بادشاه، سکندر بادشاه، فلانې بادشاه، هغوی ته به چې کله ګرمي به وشوه نو هغوی دپاره به ببوزې جوړېدو، پکې به جوړېدو، یو پاڼه یو وزره به یې راغستله او هغه به یې جوړوله، او 3 کسانو به هغه ببوزې نیولې او داسې به یې خوځاو. هغوی غریبانانو لاسونه به مات شو. خلکو ویل پلاني بادشاه سره کوم زبردست ببوزې دی او داسې ببوزې چا سره نشته. که هغه بادشاهان د دې نه خبر شو چې وروره اوس پکې پکې راغلی، سویچ ورکه او بټنه وه او په سر به دې په خپله باندې تاویږي، نو په هغوی باندې که دی واورېد هر ټیک به پرې راغلی وي چې وروسته به غریبانان خلک یو ټک به ورکړي بټنې له، او خصوصا د جومات بټنو له چې راشي په ټولو باندې لاس کېږي، ټول پکې په یو ځل ولګوي، ځکه ته دې خو چې کوم دی بل څوک ورکوي که نه، نو ده ته پته نه لګېږي، ټولې بټنې په یو ځل ولګوي. کله دا ورته پته ولګېده چې AC پکې راغلی دی، د ګرمۍ په موسم کې به کور کې ناست دي او د مري اواګانو نه به دې زیاته یخني کېږي، نو په هغوی باندې خو به هارټ اټیک هغه وخت کې راغلی وی چې موږ لا څه مالداره یو. مالداران خلک خو دا دي، دا حالات دي عزتمند. او راشه هغوی به چې کله عزتمندو د یو بادشاه به چې کوم دی یخني وشوه، پخوا زمانو کې یخني به وشوه نو هغه به لرګي را جمع کول، د لرګو دپاره به 100 کسان ولېږل غر ته، څوک به پکې را پرېوتو او څوک به پکې چې کوم دی خپه ماته شوه او چا به ستړی شوی و، مړه بادشاه دی خدای کور روان کړي او په دې کار باندې اخته کړي وو. بیا به تیلي بلول او تیلي باندې هغه وخت کې به کاڼي به سولول او بیا به اور بلول. پراني بادشاه یار دربار ډېر ګرم وي، راشه که هغوی د دې نه خبر شو چې د دوی دپاره ایټرې دي او د دوی دپاره وروره ګرمې کمبلې راغلي دي، او داسې کمبلې اوس راغلي دي چې سوچ یې ورکه د ګرمولو د اور لګولو ضرورت هم نشته، سوچ ورکه او پکې منځ کې سمله. داسې قالین اوس راغلي دي چې سوچ ورکه او هغه بس ګرم وي په خپله باندې. نو هغه بادشاهانو که دا واورېدل چې داسې ګیسونه به دا غریبانان لګوي، نو هغوی له موږ د کوم بادشاهانو، بادشاه خو دا دی، موږ د لرګو اور ته ناست یو، په پوزه کې هم دا تور لوګي ځي او دا اور ته ناست یو. بادشاهان خو دغه دي چې د هغوی په کمبلونو کې هم لګې دی ګرمې دي، او موږ بیا هم ناشکره یو. موږ د قارون تذکرې کوو، موږ د هغه بادشاهانو تذکرې کوو، د هغوی د ټوپۍ، یاره د پلاني باچا ټوپۍ به داسې وه، هغه ټوپۍ به وروره په کلونو کې جوړېدله. اوس وروره آنلاین ورکه پلانۍ ټوپۍ مې په کار ده کور ته دله راورسېږي دا واله. څومره خوشحالانو دور دی دا، څومره د مزو زندګي ده دا، خو موږ تاسو مزې نه پېژنو. د هغوی به 2-2 3-3 جوړې وي، او راشه زموږ وروره 10
او شل جوړې دي، د غنمۍ بیل، د یخنۍ بیل، او د فلانۍ بیل، د واده دپاره بیل، د ولیمې دپاره بیل، د نکریزو دپاره بیل سوټ. دا ټول سوټونه دي. نو څومره خوشحالۍ نه الله راوستي. خو بیا هم موږ ناشکره یو. حج نشته، عمره نشته، تبلیغ نشته، تصوف نشته، جمعات دپاره ټیم نشته، مونځ دپاره ټیم نشته، د زکات دپاره ورکول دپاره ټیم نشته دی. کم انسان چې دا غواړي چې زه صحیح طریقې سره حج وکم، نو هغه له یو 2 کارونه کول پکار دي. 2 کارونه چې انسان کوي دته به الله حج نصیب کوي. یو دا ده چې زړه کې حسرت راځي چې کله حاجیان ځي او حج عمرو دپاره خلک بیکونه او احرام تړي او داسې سپینو جامو کې چې هغه ته ګوري او د ده کې حسرت را پیدا کېږي چې رب کائنات دا هم ستا بنده دی، تا خپل هلته کور ته وغوښتلو، د پیغمبر روضې ته لاړې، اول ته په هغې باندې لاسونه کېغوستو، ستا کور ته لاړې او په حجر اسود باندې د ده دا لاسونه پرېوتي. یا الله داسې به کومه ورځي چې زما دا لاسونه هم ستا د کعبې باندې پراته. یا الله داسې به کومه ورځي چې زه جنګله کې د نبي علیه السلام مواجهې ته مخ مبارک ته مخامخ ولاړ یم او په هغه باندې سلام یم، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مخامخ په سلام ویم. دلته خو الصلاة والسلام علیک موږ نه وایو، ځکه موږ نبي علیه السلام حاضر ناظر نه ګڼو. هلته خو حاضر دی که نه. یا الله دا سلامونه ممکن نصیب کېږي چې مخامخ باندې زه په پیغمبر باندې سلامونه ووایم. نو یو زړه کې حسرت. دویمه طریقه څه ده؟ د دې لپاره پیسې جمع کول. که یو سړی وایي چې د پلانې خو مالداره دی، د هغه بینک اکاونټ دی، نو زما خو 10,000 روپۍ تنخواه ده، زه پیسې څنګه جمع کړم؟ زما 15,000 روپۍ تنخواه ده، زه بچي وساتم که د حج دپاره پیسې جمع کړم؟ نه، دا طریقه نه ده چې ته 15,000 روپۍ راواله او هغه ټولې جمع کا. دا طریقه مه کوه چې 15,000 ته جمع کا. خو داسې خو کولی شي که نه چې 1 روپۍ ته راوالې او په کشت کې جمع کړي. داسې خو ټول کولی شي که نه. 1 روپۍ خو جمع کولی شي په میاشت کې که نه. په هفته کې 1 روپۍ خو جمع کولی شي که نه، یا روزانه 1 روپۍ. ځان له یو بیل څیز پیدا کا، په هغې باندې ولیکه حج اکاونټ، چې دا د حج اکاونټ دی او د حج دپاره جمع شوي پیسې. دې باندې به زه بل کار نه کوم، چې دا کلم پوره شوي نو په دې باندې به زه څه کوم؟ حج به پې کوم. په دې باندې به زه صرف عمره کوم. دا ماشوم هم کولی شي، دا غټ هم کولی شي، دا چوکیدار ماما هم کولی شي. دا چې څوک 1,000 روپۍ تنخواه وي هغه هم پکې هغه دې 0.5 روپۍ جمع کوي، یو انه دې جمع کوي. مثلا اني خو نشته، مثلا مې درته وویل دا طریقې سره دې جمع کوي. نو د دې نه به ستا د مینې محبت اظهار کړي. تقي عثماني صاحب رحمت الله مدظ الله العالی لیکلي دي چې زما مشره خور وه وفات شوه. و یو ځل زما پلار ته وویلې مفتي شفیع رحمت الله علیه ده چې جی زما حج سره ډېره مینه ده. وایي زما پلار ورته ویلې چې نه، ما ته خو نه ښکاري چې ستا حج سره مینه ده. وایي هغه ورته چې زما ډېره زیاته مینه ده. وایي ما ته وایي چې پلار مې ورته وویل چې تا حج دپاره څه کړي دي؟ وایي ما ته وایي چې مینه مې شته که نه؟ وایي ما ته چې نه، تا ورله څه کړي دي؟ تیاري دې څه کړې ده؟ وایي چې زه خو تیار یم. ویل نه، تیاري دې ته وایي چې یو به زړه کې حسرت راولي، هغه خو دې شته، هغه دې زړه کې شته، خو د دې دپاره پیسې دې جمع کړي دي. وایي خور زما ډېره غریبه وه. وایي هغه ورته چې زه خو غریبه ښځه یم، زه پیسې د کوم ځای نه جمع کړم؟ وایي هغه ورته یو طریقه وښوده چې زه تا ته دا نه ویم چې ته 1,000 روپۍ جمع کړه، یو انه خو جمع کولی شي. وایي هغې ویل چې یو انه هغه وخت کې انې وي، یا 4 انې، یا اتانی، یا 10 پیسې. ویل دا خو جمع کولی شي. وایي چې دا خو جمع کولی شي، خو په دې باندې حج چېرته کېږي؟ په انو او په ټکو باندې حج چېرته کېږي؟ ویل ته نیت وکړه که نه، تا باندې نیت دی، ته د هغې لپاره تیاري وکړه. څومره تیاري چې تا وکړه الله ته یا الله زما وس کې دومره تیاري وه، نوره تیاري زما وس کې نشته. یا الله تا زما مینه وکتله، نوره مینه را سره ته وکړه. وایي زما هغه خور د هغه وخت نه پیسې جمع کولې، مثلا 4 انې، اتانې، 10 پیسې. موږ ته خو پته هم نه وه، یو خبره وه بس وشوه او لاړه. وایي څه وخت پس زما خور مړه شوه. چې زما خور مړه شوه، وایي موږ هغه میراث تقسیمو، هغه سامان هم چې راواغستو په هغې کې د کپړې یو تیلۍ میلاو شوه. چې کپړې تیلۍ موږ راواغسته چې دې کې څه دي، چې کته په هغې باندې لیکلي وو حج یې پرې لیکلي. هغه ورځ هغه شروع شوې وه. وایي چې موږ هغه کولا وکړه او هغه پیسې مو وشمارلې، صرف 15 روپۍ په هغې کې جمع شوې وې. غریبه وه، 15 روپۍ جمع کړې وې د حج دپاره. وایي چې کله زما پلار هغه پیسې وکتلې هغه په ژړا شو چې زما لور حج سره دومره مینه وه چې 15 روپۍ وله جمع کړې وې، خو زما لور حج ونه کړی شو. نو مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي زما والد محترم ویلې چې زه به مې په خپل لور باندې حج کوم، ځکه د دې حج ډېره تمنا او مینه وه.
نو خپلې پیسې راواغستې او د خپل هغه 15 روپۍ به سره ملګرې کړې او د لور دپاره حج بدل وکړو. حج بدل دا وایي چې بل څوک حج وکړي او وایي زما پلار په خپله لاړې حج دپاره چې زه په خپله باندې ځم او دا حج دې دپاره کومه ځکه زما د لور حج سره ډېره مینه وه. نو بیا په خپله باندې حج له لاړې او په خپله مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي موږ ته ویل چې زه کله حج له لاړم عرفات کې یا مینا کې پروت وم وایي ما باندې خوب رالی چې خوب رالی په دغه دوران کې مې وایي هغه لور وکتله او هغه په جبل رحمت باندې ولاړه وه او ګرځېدله را ګرځېدله او الله هلته حاضره کړه. نو عزتمندو مینه محبت داسې شیز دی. نو چې کله هغه 15 وي نو هغه پلار ته یو قسم له خبره را یاده شوه نو هغه ور هغې د طرف نه نو د مرګ نه پسې الله رب العزت حج نصیب کړو چې الله دې نصیب کوي ته به مړې او ستا د طرف نه به حج وشي او تا ته به ثواب در ورسي. دا خو د ثواب دپاره کوو موږ او تاسو حج. نو دې وجې نه عزتمندو د حج او عمرې سره مینه کوئ. بعضې کسان دا وایي مړه پلاني حجیانو ته وګوره او هر کال حج کوي او هر کال کوي او غریبانان ته وګوره هغوی سره مدد نه کوي. دا ځان له څیز دی عزتمندو. مالدارانو باندې دا اعتراض مه کوئ. سبا به ته مالدار یې ته به داسې کې کړه دا خو الله هغه له پیسې ورکړي دي شکر وباسه. که د حج په ځای شراب څکلی نو څه به دې کولی که د حج په ځای چې کوم دی ډمې ګډولی نو بیا به دې څه کولی شکر وباسه. او عزتمندو حج د مینې محبت یو کار دی او د اسلام د سربلندۍ دپاره دا موږ کوو. د اسلام شانو سره زیاتېږي چې کافران وګوري چې د مسلمانانو دومره اجتماع ده لکونه روپۍ د دې دپاره خرچ کوي خو راځي دقه شان موږ د زوی د مینې محبت دپاره څه کوو وسم نه کېږي او د میخې دپاره روپۍ رالو د خپل واده دپاره وسم نه کېږي ښځې دپاره سره جوړو. نو دقه شان عزتمندو د الله د مینې دپاره دا خبرې مه کوئ غریبانان دي او غریبي ده او فلاني ده. که زمونږ غریبي هم وي موږ ته یو نوړی هم نه میلاویږي موږ به د حج عمل جاري او ساري ساتو. که موږ ته عزتمندو جامې کپړې هم نه میلاویږي موږ به د حج او عمرې دپاره بربنډ ځو او موږ سره که کپړې نه وي موږ به بربنډ ځو. خو دا حج او عمره دا د الله شان دا د دین شان دا د پیغمبر دا روزه دا به موږ ټولې دنیا ته ښایو ځکه دا زموږ د مینې او د محبت ځای دی. دا به موږ قایم ساتو د دې دا شان. نو دې وجې نه عزتمندو آدم علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي وایي ای خلکو سوچ وکئ کنه ان آدم علیه السلام اتا البیت نبی علیه السلام وایي آدم علیه السلام وایي بیت الله شریف ته را روان شوی لم یرکب قطو وایي هغه یو سورلی باندې هم نه سور شوی یو سورلی مو سره نه او کوم ځینه نبی علیہ السلام من الهند علی رجلیه وی د هندوستان را روان شوی او آدم علیہ السلام حج وکړو. سوچ کوه هندوستان زموږ د پړوسی ملک دی. آدم علیہ السلام د دې ځای کې راکوز شوی دلته یو غر دی پخوا هندوستان پاکستان ته به هندوستان ویلو سریلنکا دا ټول یو ملکو یو خطه وه نو هغه وخت کې به هغې ته هند ویلو. نو آدم علیہ السلام د سریلنکا په مقام د سرندیب په مقام باندې راکوز شوی دی هلته یو غر دی اوس هم په هغې باندې آدم پیک جوړ شوی دی او د آدم علیه السلام د خپو هغه نشان هم پېشته 2 فوټه د آدم علیه السلام صرف یو قدم دی او ما خپل تصویر کې لیدلی دی تاسو هم په نیټ باندې کتلی شي آدم پیک چې ورکوي آدم علیه السلام دلته راکوز شوی دی. نبي علیه السلام وایي پیدل د دلته نه روان شو او دغه بیت الله شریف ته پیدل تللی دی د الله په مینه کې داسې تللی دی. نو دې وجې نه عزتمندو آدم علیہ السلام مخلوق کې اول حج کړی دی او اول حج پیدل شوی دی او اول حج د هندوستان نه شوی دی. دا هم یو عجیبه خبره د هندوستان نه اول حج شوی دی. بیا عرفات ډیرې ته چې راورسېدو دلته هوا بیبي جده کې راکوزه شوې وه دلته یو بل سره میلاو شو نو د دغه ځای نوم عرفات شو د معرفت ځای. سلام دعا یې وکړه ای جینۍ چېرته وې هغه ورته وایي ته چېرته وې وایي زه خو دلته راکوز شوی یم هغه هلته راکوز شوی یو بل سره میلاو شو او دواړو حج وکړو. نو دې عزتمندو حج او عمرې او دې څیزونو ته توجه ورکول پکار دي. نبی علیہ السلام فرمائی وی تاسو ته پته ده ان الکعبة لها لسان وشفتان ولقد اشتكت فقال یا رب قل عوادی وقل زواری. وی نبی علیہ السلام وی یو ځل بیت الله الله ته شکایت وکړو چې یا الله ما ته خلک ډیر کم راځي او زما زیارت کوونکي خلک ډیر کم شو. وی الله رب العزت دی حجر اسود لا او دی کعبې له جبه ورکړې ده موږ ته نه ښکاري هغه خپل الله سره خپل طریقې سره خبرې کوي. وایي الله ته یو ځل شکایت وکړو
وی فاوحى الله عز وجل وی الله ورته وحی وکړه خبر ورته وکړه چې انی خالق بشرا خشعا سجدا يحنون اليك كما تحن الحمامه الى بيضها وی بیت الله شریف ته خوشخبری ورکړه او وحی ورته وکړه چې اے کعبه ته مخه پکېږه خیر دی دا سلګه زمانہ راغلی و او تعالی خلق کم راتلو خو خپکیږه ما زه بس تاسو زړه خوشاله کوم زه به داسې مخلوق پیدا کوم هغوی به الله ته ډېرې سجدې کوي او ډېر عاجزان خلک به وي او زما د دې کور به ډېر زیات قدر کوي او هغه به تعالی داسې جوق در جوق راځي او داسې ډېر راځي او داسې شوق سره به راځي لکه کونتره چې خپلو اګوله واپس په شوق باندې راځي داسې شوق سره به راځي نو ګوره زمونږ او ستاسو باره کې پیغمبر ویلي دي او الله رب العزت ویلي دي خپل کعبې ته چې داسې خلک به زه تا دپاره پیدا کومه نو د دې وجې نه عزتمندو د سره مینه محبت کول پکار دي یو حدیث کې راځي چې کم انسان حج لځي او په لاره باندې مړ شي کم انسان داسې دی هر انسان دا وایي چې زه د بغیر حساب کتابه جنت ته لاړ شم نبی علیه الصلاة والسلام وایي من مات فی طریق مکه ذاهبا او راجعا لم یعرض ولم یحاسب وی واورئ زما امتیانو کوم سړی چې حج لځي یا د حج نه واپس راځي او په لاره کې مړ شو الله رب العزت به زما دې حاجي انسان سره حساب کتاب نه کوي او بعض دا روایتو کې راځي چې عملنامه به ورته نه پیش کوي بس ورته وایي ځه ډایرکټ جنت ته نو دې وجې نه عزتمندو حج عمرې سره مینه محبت کول پکار دي د پخواني خلکو څومره مینه محبت مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي وایي زه حج له لاړم وایي یو سړي چې کوم دی حج کو طواف یې کو وی آواز بے کو لبیک اللہم لبیک اے زما اللہ زستا کور ته حاضر شوی براغله بستا بنده راغله دی وی د غیب نه ورته آواز ور چې لا لبیک ولا صادق اے زما بنده ستا حاضری ما ته قبول نه ده څه لپاره راځي لا لبیک ولا صادق نه ستا حاضری زه نه منم وی د بیا آواز وکړو لبیک لبیک اللهم لبیک یا الله زه حاضر شوی مزه راغلی ما بیا ورته آواز رالو لا لبیک نه نه بس موږ ته ستا حاضري منظوره نه ده نو اخیره کې زم تنګ شوم وایي ما ورته ویلې سړیه خو بس که که نه همداسې بار بار وې او تا ته خو دا آواز راځي نو ته څه کې ولې داسې کې او ته ما مخکې هم لیدلی وې وایي هغه ما ته وایي چې زه 14 کالو نه راځم او 14 کاله وشو زه اوازونه کوم خو الله راته الله طرف نه داسې آواز راځي څه وکړم نو ما ورته ویل چې بس که نو حج خو دې فرض کړی دی نو بیا څه له راځي چې الله درته وایي چې مه راځه او نه یې قبلوم نو څه له راځي وایي ما ته وایي چې ته ما ته بله طریقه وښایه او بل کور راته وښایه او بل در وښایه چې زه هلته لاړ شم د الله نه سوا زما بل در کوم دی ته چا په در لاړ شم سوال وکړه د مخلوق په در باندې سوال کول خو حرام دي شرک دی زه د الله نه سوا بل چا ته سوال وکړم نو د الله د کور نه سوا زما بل ځای نشته او ما ته بل ځای کې اطمینان نه میلاویږي سبا دې قسم وي ما ته داسې آواز راځي خو بیا هم ماله خوند راکوي چې زه د الله کور ته حاضرېږم څه نه څه آواز خو راځي که نه خبرې خو کېږي که نه داسې عجیبه خلک بزرګان وایي دغه طریقې سره وایي دا دلته ولاړو چې آواز ولې رالی چې موږ ستا حج قبول کړلو او یو واعظ لیکلي دي د واعظ په کتابونو کې چې عبدالله بن مبارک سره دا خبرې کلې کولې او ډېرې وچړل چې زه د الله در څنګه پرېږدم وایي په دې وخت کې یو رقعه را پرېوته د اسمان نه یو رقعه کاغذ شان را پرېوته عبدالله بن مبارک وایي ما راواغسته چې دا د کومې دی وایي چې کتل وایي په هغې کې لیکلي وو چې عبدالله بن مبارک دې سړي دومره موږ سره مینه ده موږ ورته آواز هم کوو چې مه راځه د دې باوجود به هم دا راتله موږ د ده مینه چک کوله چې دا موږ سره څومره مینه کوي پلار کله نه کله بچي ته نه وایي هلکه که نن کور ته رالې لیټ رالې نو چې بیا په دې باندې را نه شي نو زوی ورځي که نه ورځي بیا به ورځي وایي مړه زما پلار دی خیر دی داسې خبرې به کوي څه چلو شو ابه ما ته کله ردې بدې وایي کله بار څه وایي زوی د خپل مور کور نه پرېږدي د خپل پلار کور نه پرېږدي زه د الله کور څنګه پرېږدم زه خپل کوشش کوم د الله خپل کار دی و هغې کې لیکلي وو چې ای عبدالله ابن مبارک د دې سړي د وجې نه 14 کاله د حج کړی دی دې 14 کالو کې چې څومره حجیان راغلي موږ د ټولو حج قبول کړو د الله مینه چې راځي بیا داسې راځي د ده حج څه کې وایي په دې 14 کالو کې چې څومره حجونه شوي دي موږ د ده د وجې نه د دې ټولو حجونه قبول کړل
نو کله ناکله داسې وي الله باندې د یو انسان آواز ښه لګي او چې دا بار بار راشي بار بار راشي که داسې ورته ویله په اول آواز کې چې زه قبول دی بس هغه زه خدای دې خیر وکړي زموږ جشن قبول شو چې نه دا زما د کور ته بار بار راشي د کې مینه محبت زیات دی نو د دې وجې نه عمل مه پرېږدئ کله ناکله موږ مونځ نه کوو مړه زما پې دعا نه قبلېږي نه کیدای شي الله دا غواړي چې دا سړی بار بار زما دې کور ته راشي بار بار دې مونځ له راشي نو د دې د وجې نه کله ناکله انسان هغه کار لیټ کیږي الله غواړي چې دا زما در ته راشي نو انشاءالله د الله در به نه پرېږدو که نه انشاءالله الله دې زموږ حاضرین خپل دربار کې ولګوي او الله دې موږ هم حج عمرې توفیق الله راکړي الله دې زموږ منځونه دا ټول څیزونه قبول کړي دعا وکړئ